بسم الله الرحمن الرحیم. زه فلک نواز بنگش ډي اس پي سيټي تاسو ته مخاطب یم او نن دا یو اهم کیس په باره کې دا پریس بریفینګ کوم. دا مطیع الله نامه و مطیع الله ولد مسید گل سگنا ترکی بانډه د دې 17-18 سال عمر او دا په 7/3/24 باندې دا مسله شوی د دې باره کې چې کوم د دې د ترزوی د ګمشدګي راپورټ کړو چې داسې کور نه وتلی دی. دا بیسیکلی ګونګ کور نه وتلی دی، نو اوسه پورې راغلی نه دی. نو په 8 تاریخ باندې په 8/3/24 باندې د دې د راپورټ کوم ولیکلو او دې باره کې انکوایري شروع شوله. نو دې دوران کې چې کوم د انکوایري دوران کې دا په 8/3/24 باندې دا مطلب مسله شوی په 18/3 باندې په 18/3/24 باندې د دې ناش میلاو شو په دا غلمینه غره کې. نو چې د دې ناش میلاو شو د مطلب هغه ناش هم څه کوم دی ډېر خراب شوی او هغه شوی، نو هغه هسپتال ته راوړلو. باقاعده د هغې هغه کاغذونه پوسټمارټم وغیره نقشه زر موږ جوړ کړلو او د دې تره په مدعیت کې د نامعلوم ملزمانو خلاف څه کوم دی راپورټ وشولو او مقدمه چې کوم دی درج شوله، تفتیش شروع شولو. نو دا یو انده قتل و. دې انده قتل ټریس کولو دپاره ما یو ټیم جوړ کړلو. هغه ټیم چې کوم دی د SHO بلیامینا تفتیشي افسر بلیامینا او هغې سره مې یو بل SI دا ذمهداري ولګوله، ډیوټي مې ولګوله او ما یې نګراني کوله او وقتاً فوقتاً په هر بنیاد باندې مطلب دې کیس کې موږ تفتیش شروع کړلو، تکنیکی بنیاد باندې مطلب هر پهلو باندې. او ما دې ټیم ته وربلی او تحریری طور باندې مو مطلب وقتاً په وقتاً چې کوم دی د تفتیش هغه کوم دارایه کار دی هغې متعلق به مو انسټرکشن جاری کولو. نو الحمدلله دې کیس کې مطلب مونږ ته کامیابي میلاو شوله او یو ملزم چې کوم دی هغه پکې ټریس شو. د هغې چې کوم دی ټول مطلب دا څه حالات واقعات موږ هغه کړلو. هغې خپل دوران تفتیش کې څه کوم دی خپل اعتراف جرم چې کوم کړی دی هغه هم مطلب د هغې په بنیاد باندې نو دا دې ملزم باندې باقاعده بیا مدعیانو دعویداري مو وکړله او دا په دې هغې کې چې کوم دی نامزد ملزم دی دا گرفتار شولو اوس او فردر دې نه به نور تفتیش هم کیږي او ټول چې کوم دی څه حالات واقعیت وي هغه به مطلب دا په کیس فایل باندې به راځي. دلته یو عرض دا وکړم چې په دې انګو علاقې کې لکه څنګه مخکې ما په مختلفو موقعو کې دا ویلي دي چې څوک دې سوچ هم دا ونه کړي چې زه به جرم وکړم او هغې نه به مطلب دا ده چې هغه به زه به بچ پاتې شم. قانون هغې نه هېڅوک هم بچ نه پاتې کېږي، خو دا دی چې لغونې بیا ټایم ورکې ولګېږي هغه ورکې ولګېږي. دا چونکې سابقه ډي پي او صاحب په ټایم باندې دا کیس شوی، خو موجوده چې کوم زموږ ډي پي او صاحب دی هغې سره موږ سره دا کرایم ډسکس کړی. نو فرسټ اف آل چې کوم دی هغې چې کوم دی دې کیس باندې ډېر سختي سره نوټس اخیستی او موږ ته هدایات جاري کړي. نو زموږ د ډي پي او صاحب خالد خان په قیادت کې او موږ د ټیم چې کوم دی دا کیس ډیګ آوټ کړلو او کامیاب مو کړلو او انشاءالله مزید چې څه هغه وي د ملزم نه به نور انویسټیګیشن هم کیږي. ډېره شکریه.